لونډیا چې کوم ټورنمنټ دی دا چې کوم دی دا د امازي یو شان دی یو میله ده. موږ د کلاړیانو نه بالخصوص د بهر د اسلام آباد او د پنډای او د کراچۍ نه چې کوم کسان راځي د هغو نه موږ ډېر زیات معذرت کوو چې دې ځل هغو ته دا انټرټین میله هم نشي ولی چې په کال کې دغه یو موقع چې هغو راشي او انجوای وکړي او خپل پردي ویني او خلکو سره ملاقاتونه وکړي. دا دپاره به انشاءالله تعالی چې دا د اخ کې ځای نه او په زور روټین باندې شروع کیږي انشاءالله تعالی. کرکټ چې کوم فینس دي سپیشلی د لونډیا کرکټ ګراوند چې کوم فینس دي هغوی نه موږ معذرت کوو. لونډیا کرکټ میله د امازي په تاریخ کې اوس د یو تهوار حیثیت لري کوم ته چې خلک د کال د 11 میاشتو نه انتظار کوي. خو د بدمرغه دا ځلې د لونډیا دغه کرکټ میله منعقد نه کړی شوله چې د وجې نه د امازي د لرې پرتو علاقو په کلاړیانو کې مایوسي خوره شوې ده. او په دغه حوالې سره د علاقه امازۍ د مختلف ټیمونو د نمایندګانو او بالخصوص د ارګنایزینګ کمیټي مراد علي سره زموږ خبرې وشوې راځئ چې واورو. جی قدرمندو دا وخت را سره د چړونو د 11 برادر کپتان نوید صاحب ولاړ او دینه پوښتنه کوي چې څه کال ټورنمنټونه شو د لونډیا چې د امازي د پاره یو فیسټیوال یو میله وا او د نوی کل یو بل سره د تعارف او د یو بل سره د پیژنګلو د یو ټول نه غټه موقع وا انټرټینینګ اکټیویټي وا او زیاتره خلک په امازو کې نن سبا ځوان کول یو بل پیژني نو د هغې د ټول نه اهمه ذریعه هغه د لونډیا د کرکټ ټورنمنټ چې سالانه یو اکټیویټیز وو چونکه دې کې ګراوندونه نشي دې کې بار ټورنمنټونه نه کیږي هم دغه یو ایونټو چې تمام امازي بولا ډیر زیات په شوق باندې راته. نوید بھائی څه کال ټورنمنټونه شو او یقینا د امازي چې سوره خلکو هغې به دې د مختلف علاقو نه کراچۍ نه مختلف علاقو نه خلک راتلو د چړونو خلک خصوصا یو نه بلکې 3 او 4 او بلکې اخره کې 6 ټیمان دا به پنډه اسلام آباد نه راتلو او دلته په دې ایونت کې حصہ اخیستله. څه کالونه شو تاسو کلاړیان تاسو ملګري هغې ته څه مایوسي وشوله څه فیلینګز دې حوالې سره ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه دواخان جانا صاحب موږ تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو او ستاسو ډېره غټه مهرباني چې تاسو موږ له د میډیا په ذریعه باندې دا خبره کولو دغه موقع راکړه چې موږ خپل خیالات چې کوم دی تاسو سره او بل امازي چې کوم ملګري هغوی سره دا شیر کړو ځکه چې د ټورنمنټ چې کومه میله ده دا د اوس نه ده دا د تقریبا 19 ده او دا د ینګ هلکانو د یو بل سره د ملاوېدو یو ډېره غټه ذریعه وه. نو یقینا چې دا ځلې چې کوم کرکټ فینس دي او کرکټ کلاړیان دي نو هغه په دا ځلې ټورنمنټ نه کولو باندې ډېر زیات مایوسه شوي دي او د دې نه کېدو وجه خو موږ ته ریشه به دا خو چې کوم ارګنایزینګ کمیټي وه نو هغوی به زیات بهتر په دې خبره باندې هغوی ته وپتې چې مطلب دا څه وجه وه چې دا اخر نه ده شوې. څو ټیمان به د چړونو امازي چې دی نو دا راتله او کوم ځای نه به راتلل؟ بس زمونږ د کلي تقریبا 6 ټیمانو دا ځلې او تقریبا 95% تیاری د ټولو شوی مطلب ټول ټیمانو ځان له خپل سیټ اپ جوړ کړی او تر اینډ پورې مطلب موږ ته دا خبر راته چې مطلب 1 جنوري نه به شروع کېږي بیا 10 نه به شروع کېږي 15 نه به شروع کېږي خو بهرحال هغه ونه شو. نو په دې باندې چې کوم د وروستو کال ارګنایزینګ کمیټۍ چیرمن او مراد خان کایلاټ سره تعلق لرونکی هغه یو کمنټس کړی چې بھائی موږ له یو مشوره راکړئ چې دا ټورنمنټ چې کوم دی دا ځلې په کم حساب باندې وشي آیا اوپن وشي یا چې کوم دی نو مطلب آل پاکستان وشي. نو په دې باندې هر سړي خپله رایه ورکړه خو بالخصوص ما خپله چې کومه رایه ما مراد بھائی ته دا ویلي چې بھائی دا د لونډیا چې کوم ټورنمنټ دی دا چې کوم دی دا د امازي یو شان دی یو میله ده نو دا اوپن کول چې کوم دی نو دا نامناسب دي او په دې باندې موږ له سات راکړی د چړوۍ سره تعلق لرونکی دلنواز خان هغه وایي چې بھائی دا خبره بالکل صحیح ده چې دا د امازي یو پهچان دی لکه دا پهچان نه دی ختمول پکار او بل کرکټ د کرکټ طرف سطح پورې کول پکار دي دا سیاست ته یا نور خبرو ته بوتل چې کوم دی دا بالکل نه دی پکار ځکه دا د سالانه د زموږ ډېر هلکانو چې د هغوی پیدایش په اسلام آباد
پنډای کې شو دی او هغوی دې ځای کې څوک نه پېژني خو د دې کرکټ په تعلق باندې هغوی نن په میرا مداخل ګدون تینول امازي کې دا ټول خلک یو بل پېژني نو دا د یو بل سره د ملاقاتو یو ډېره ښه ذریعه وي نو بهرحال څه کال یې ونه شو هلکان ډېر زیات خفه شوي ضرور دي خو انشاءالله چې را روان ځل به موږ انشاءالله زموږ به دا امید وي چې لکه بیا به کلاړیانو ته لکه داسې ناامیدي نه راځي شکرا د دغه ټورنمنټ چیف ارګنایزر مراد علي صاحب وایي چې که یو خوا ته یې د والي صاحب د وفات د وجې نه ټورنمنټ ونه ټاکلی شو نو بل خوا یې د کلي د مشرانو په وجه باندې په ټورنمنټ کې د یو کال وقفه مناسب وګڼله چې کلاړیان ورته فري شي هغې په خپله وینا کې څه داسې ویل بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د وخان جانان صاحب ستاسو د راتلو د راتګو او موږ له د ټایم راکولو څنګه چې تاسو واضح کړه چې په د امازي ټورنمنټ صرف د امازي ټورنمنټ نه دی دا د څلورو ضلعو ټورنمنټ دی او تقریبا د 1992 نه په امازي کې ټورنمنټ کیږي خو دا تقریبا 4-5 کالو نه ټورنمنټ ډېر زیات هایلایټ شوی دی او څلور ضلعې اوس په دې کې چې دی نو شرکت کوي د ټورنمنټ دې کال نه کولو څه داسې خاص وجوهات خو نشته د هر کلي یو جرګه وي یو معرکه وي مشران لري نو دې ځلې زموږ د کلیوالو جرګې زموږ ته دا دغه کړی چې چونکې تاسو ټورنمنټ کوئ د یو محبت دپاره د مینې دپاره چې په خلکو کې مینه پیدا شي په آپس کې اتحاد اتفاق پیدا شي خو بعضې خلک دې له سیاسي رنګ ورکړي څنګه چې په تېرو ټورنمنټونو کې شوي دي زموږ د کمیټۍ دپاره دا ډېر مسایل جوړ شي د دې نه چې که موږ نه څه غلطي وشي نو هغه غلطي بیا هر څوک چې دی نو هغه ډېره زیاته هایلایټ کړي په موږ باندې ډېر الزامونه او دغه ولګوي مشرانو دا دغه چې تاسو دې ځلې صبر وکئ نو موږ د کلاړیانو نه بالخصوص د بهر د اسلام آباد او د پنډای او د کراچۍ نه چې کوم کسان راځي د هغو نه موږ ډېر زیات معذرت کوو چې دې ځلې هغو ته دا انټرټین میلاو نه شولی چې په کال کې دغه یو موقع چې هغو راشي او انجوای وکړي او خپل پردي ویني او خلکو سره ملاقاتونه وکړي خو موږ ته جانان صاحب په ټورنمنټ کې ډېر مسایل دغه راشي پیدا شي د هغې د وجې ومخه ته څنګه چې تاسو ته وایي چې مشرانو موږ ته دغه وکړه چې تاسو مطلب یو کال صبر وکړئ په تېر ټورنمنټ کې ښه ډېرې مسلې موږ ته جوړې شلې او د هغې نه لومبي ځلې ومخه جوړې شلې نو تقریبا اوورال ټیمونه موږ سره چې دی نو ډېر زیات کمپرومایز کوي او ډېر دغه کوي زموږ سپورټ کوي خو بعضې پکې داسې وشي چې هغه موږ دپاره بیا مسله جوړه شي نو د خفګان د ګیلو او د علاقې په سطح د ګیلو سره هغه موږ ته ترېنه جوړ شي او بل زما خو دې ځلې مجبوري دا وه چې ټورنمنټ به بیا هم شوی څه مسله نه وه موږ به مشران به موږ رضا کړي وه شوی به ټورنمنټ خو چونکې تاسو ته پته وه چې زما والد صاحب بیمار او موږ بیخي هغې ته نه اوزګار بیا چې دی نو هغې له دنیا نه لاړه نو زموږ دپاره هغه ډېره غټه صدمه وه نو په هغې صدمه کې او په هغې حالاتو کې ټورنمنټ کولو زموږ په هغه وخت کې زموږ د وسه نه وه چې موږ ټورنمنټ کړی وي او بل چا داسې غاړه هم نه ښوده ورته څوک تیار هم ښه نه کولو ته انشاءالله تعالی چې راتلونکي کال به موږ ټورنمنټ په ښه طریقې سره او څنګه چې مخکې و د هغې نه په ښه طریقې سره به یې کوو او ټول ټیمونه به انشاءالله په هغې کې شرکت کوي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه د وطن نیوز د واخان جانان ډېر مشکور یم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو د دومره مصروف وخت کې چې همدی نه وخت یو موږ لا ټایم راکړه چې دا ټورنمنټونه ډېر کېږي تاسو ته پته ده خو د لونډیا داسې ټورنمنټ دی چې دې له موږ خلکو له دومره مینه محبت ورکوو چې دې پسې خلک ډېر زیات تړپاوېږي او دا دې له خلکو سیاسي رنګ ورکړی دی زموږ مشرانو موږ ته ویلي چې د دغې وجه چې بهی دې کې چې کوم دی نو بدامني پیدا کېږي خلکو سره تعلق خرابېږي تاسو مهرباني وکړئ دا ټورنمنټ مه کوئ دا ځل نو موږ به انشاءالله تعالی خپل مشران چې کوم دی نو په دې متفق کوو او مطمئن کوو به چې انشاءالله دا به یو دا د ماضي ښکلا ده او د امن یو دغه دی نشان دی د ماضي لپاره نو دې لپاره به چې کوم دی نو موږ ټولو کپتانانو سره خبره هم کوو انشاءالله راتلونکي کال له چې بهی د کرکټ دغه چې دی ټورنمنټ هغه په لونډیا کې پرېږدو دې نه به سیاسي دغه نه جوړو او بدامني به ترې نه پیلاوو نو آینده لپاره به انشاءالله تعالی چې دا د اخ کې ځای نه
او په زور روټین باندې شروع کیږي ان شاء الله تعالی. دا ځلې موږ د کرکټ چې کم فینس دي سپیشلی د لونډیا کرکټ ګراوند چې کم فینس دي هغه نه موږ معذرت کو او را روان کال نه ان شاء الله تعالی چې ټورنمنت د کې ځای نه سٹارټیږي موږ سره ان شاء الله تعاون کوي ټول تاسو دې کې. جنان صاحب دې کې یوې خبرې زه وضاحت کول غواړم. څنګه چې تیر ټورنمنت کې کله زمونږ د کوپړای له چړوای او مسله رااله نو پاغه کې بیا زمونږ ته دا مسله جوړه شي کنه چې بیا خلک په موږ باندې الزامونه مخه لګي نو لا ګول چیرې دوه چې دینو پیسې اخلي او کمیټي دا کې یو واغه کوي. حالانکه چې موږ چې ټورنمنت شروع کړی دی نو موږ چاري په ټورنمنت کې ګټه نه ده کړې. په تیر ټورنمنت کې 90,000 روپۍ موږ چې دینو لوس کړی دی. دا شان د دغه نه پړو به ټورنمنت کې موږ د پیسو لپاره نه کوو چې موږ په کې پیسې وګټو خو یو انټرټینمنت د خلکو لپاره او د یووالي یو ذریعہ ده د محبت. زه وړاندې خبره کوم پروس کلمات یو کس ټلیفون کوم او هغه ماته وی چې به تاسو په ټورنمنت کې سوره دغه دی انعام دی. هغه ته ما وی چې به د مازی ټورنمنت د انعام لپاره نه دی د کراچۍ نه او د پیښو دغه نه د اسلام آباد نه چړونو د چړوای د کوپړې ټیمان راځي په لکاو روپۍ لګي انا غوړه 50,000 روپو لپاره نه راځي چې د 50,000 روپۍ ملاو شي هغه په لکاو لګي او راځي خو صرف د انټرټینمنت نه راځي او خلکو سره ملاقات لا په دې دغه باندې راځي. بیا په کې چې دینو زمونږ د چروړای ټیم والو مونږ باندې چې دینو دغه او چې مونږ له چې دینو انعام را نه کو مونږ له چې دینو چای را نکړه روټای را نکړه دا یو نکړو. حالانکه دا ټول د ګدون ټیمونه د آوټ ډسټریکټ چې کوم ټیمونه دي د ټولو ته پته چې هغه سره زمونږ څنګه دغه رویه او مونږ هغه ته په کم نظر باندې ګورو. نو دا به زما یو درخواست دی ټیمونو کسان نه کوي د بار کسان کوي لکه تماشایان یا داسې خلک ټیمونو والا نه کوي په دې باندې سرخ شادي او مراد دی قابل شادي دوه ټولو خخ دغه ورکړي دي چې به لکه موږ ته پته ده چې دا څومره ګران کار دی او په دې باندې 200 تاوان کیږي دې کې څه پیدا نشته. خو موږ دا درخواست کوو چې به چې یو کار چې کول شي راځي موږ سره الته راشي کې نه او وایي په خپل موږ بدر سره یو چې رستو بیا الزامونه نه لګي. ډېره مهرباني. هر کال دا وایو دې ځلیو مخه ټورنمنت چې موږ کله شروع کوو زموږ اراده و هغه وخت کې حالات صحیح زما والد صاحب هم خو زموږ اراده ولا کړ ټورنمنت کنه مخکې نه انو موږ ټولو کلیوالو ته موږ دا ویل چې به دوه کسان دې موږ د هر کلی نه راګي دا مازی کې لکه کوپړای نه چړونو نه چړوای نه ناړې نه غړای نه د دې کلو نه موږ دوه کسان راکې چې موږ مشترکه ټورنمنت کو یو کمیټي جوړه کو چې بیا هغه کې د چاګیلی او خپ قانون مخه ناراضي او دا څنګه دا ډېر ګران کار دی د وخان جان صاحب داس 2 میاشتې یو نیمه میاشت سره ځاو ماسوتن راځه د ټول شپه دغه چې دینو او په هغه باندې دغه کول دا ډېر ګران خبره ده آسان کار دا نه دی دې تر څو غاړو مخه نه کېږي. نو آینده به ان شاء الله راتلونکي کال به زمونږ د کوشش چې موږ سره د مختلفو کلونو ډېر نه چې 15 کلونو موږ سره په کمیټه کې کسان شامل شي.